د یو ملګري تپوس کړی دی چې اکثر ملګري د دې خبرې تپوس کوي چې د لاس د زنا نه به سړی څنګه ځان بچ کړي. د دې اسباب راته بیان کوي چې د لاس باندې چې کوم سړی بدکاري کوي، نعوذ بالله، استمنا بلیه چې ورته ویل کېدلی شي، په لاس باندې خپل شهوت پوره کوي. د دې نه د بچ کېدو اسباب څه دي؟ جواب دا دی چې دا یو خبیث غوندې عمل دی، بدکار عمل دی، د انسان عقل یې نه مني او قرآن کریم نه د دې حرمت معلوم دی. قرآن کې الله فرمایلی دی فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. چا چې د خپل وینځي او د خپلې بیبي نه علاوه بل ځای کې شهوت پوره کول دا طلب کړو، دا خلک د حد نه تجاوز کوونکي دي. او دغه شان د یو روایت کې دا راغلی د عبدالله بن عمر په روایت کې دغه نه چا تپوس کړی د دې مبارکي چې په لاس باندې خپل شهوت پوره کول دا څه شی دی؟ هغه ورته ویل دا د خپل نفس سره بدکاري کول، نعوذ بالله، د خپل ځان سره بدکاري کول دي. او د دې نه د بچاو دپاره اسباب چې کوم دي نو هغه مختلف دي. یو سبب هغه خو دا دی چې سړی د شهواتو د ځینې ځان وساتي، لکه بربند فلمونه کتل، غلط تصویران کتل، د زنانو مجلس ته ورتګ کول، زنانو سره رابطې ساتل وغیره. په دې سره د انسان دغه د شهوات چې کوم دی هغه کمیږي او د دې نه بچ کیږي. دویم سبب هغه په حدیث کې راغلی د نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فمن لم یستطع فعلیه بالصوم فانه له وجاء. ای ټولګیر ځوانانو، که تاسو کې څوک د نکاح طاقت لري نو هغه دې ځان له واده وکړي، او هغه څوک چې طاقت نه لري نو هغه دې روژې نیسي، ځکه دغه لپاره ټکول دي، معنی شهوات په دې سره ختمیږي، نو روژې دا کسان ډېر نیسي. دریم سبب چې کوم دی نو هغه الاشتغال، مشغولتیا کول دي، ځان مشغولول دي، یا په کاروبار باندې، یا په درس او تدریس باندې، یا په ذکر اذکارو باندې، او د خلوت نه ځان ساتل پکار دي. څومره سړی ځان لري نو هغه ته غلط فکرونه راځي، غلط سوچونه راځي. او چې کله سړی د خلکو سره مصروف وي، یا په کاروبار کې مصروف وي، یا په درس تدریس کې مصروف وي، نو هغه د خبرو ته بیا فکر نه راځي، نو لہذا دین بیا هغه بچ کیږي. د غلط تصویرانو ځان ساتل. بیا څلورم سبب چې کوم دی نو هغه کثرت الذکر، ډیر زیات ذکر کول، بار بار ذکرونه کول، خاص کر پای کې لا حول ولا قوت الا بالله د دې بیا بار بار سره تذکره کوي. کله چې یو سړی هغه غواړي چې زه له بدکارونو بچ شم نو دا ذکر دی بار بار کوي، لا حول ولا قوت الا بالله، لا حول ولا قوت الا بالله. لکه باید سلف نقل لی یو کس هغوی ما به پردو زنانو ته ډېر کتل وی، نو یو عالم نه مې تپوس وکړ، هغه راته ویل چې لا حول ولا قوت الا بالله دا ډېر ویوه. نو هغه مې چې کله بیا ډېر زیات ویله بیا به راته زنانه داسې ښکاره کېدل لکه یو دیوال غوندې. لہذا لا حول ولا قوت الا بالله دا دې بار بار سړی وي، انشاءالله دا اسباب سړی اختیار کړي نو په دې باندې به الله ډېر دې نه بچ کړي.